بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك سورة التحريم. دی سورت تحریم میں ذکر پا دی سورت کی نبی علیہ السلام پا خپل ځان باندې شهد حلال کړو د دې وجه دی سورت سورت التحریم میں سورت مدنی سورت هجرت نه بعد نازل دی په اعتبار ترتیب قرآنی سره شپږ شپیتم دی نزول پر لحاظ سره یو سل اووم دی په دې سورت کې 12 آیاتون دی مخکې سورت کې د زنانو متعلق احکام بیان شو په دې سورت کې د زنانو متعلق یو واقعه ذکر کی. نبی علیہ السلام معمول بدو چې کله مازدیګر شو د خپل بیبیان تپوس به کول او ټول بیبیانو کورونو ته بدلاو یې به حال معلومات کول. یو ورځ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی الله عنها خپل منځ کې مشوره وکړه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ چې چا کور ته راغی موږ به دې تانن مغافیر خوړلې. مغافیر دا یو داسې بوټی چې د هغه انسانو خو د خورې نه بیا بل شان پیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې دې بیبیانو مشوره وکړه. نبی علیه السلام چې کومې کړه راغی نو هغه بیبي به ورته دا خبره کوي هماغه شان وشروع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه بعد حضرت حفصه رضی الله عنها کړه راغی هغه وته چې تاسو د خلیل مبارک نه دي د مغافیر فیزی. نبی علیہ السلام د دین وړاندې حضرت زینب رضی الله عنها کړه لاړ هغه وته شاتی خو نبی علیہ السلام تو فرمای خا کې دي شي دا بچي په خراب بوټي باندې ناسي ځکه د ما د خلیل مغافیر فیزی آینده د پاره بزو شات نخرم قسم وکړه. اللہ پاک دا صورت نازل کو پیغمبر علیہ السلامات ول حلال سجن پزان باندې حرام ہے. دین بعد اللہ جل شانہ په دې آیاتونو کې نبی علیہ السلام ته د بیبیانو حال بیان چې دې خپل منځ کې مشوره کړو. بیبیانو تاسو کو تاسو دا خبر چا درکړي. نبی علیہ السلام چې کله دا خبره د حضرت حفصه رضی الله عنها کراو کړ نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کړه دا خبره بیان کړي چې بیان کړي نبی علیہ السلام تعالی پاک وحی نازل کړ او په دې ټول واقعا باندې خبر کړ. نبی علیہ السلام نبی بیان تاسو کو چې تاسو چا خبر کړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک څه خبر کړ. بیا بیان ته الله پاک د توبې په باره کې حکم فرمایي توبه واسي او کله توبه واسي الله پاک اجازه نبی عليه السلام ته طلاق ورکړي تاسو په دې باندې نه کانه بیان وکړي. او بیا الله پاک نبی عليه السلام ته عام مؤمنانو ته خپل اهل او عیال د جهنم د بچکو لپاره حکم فرمایي چې مسلمانان ځانم بچ کی خپل اهل او عیال د جهنم نه بچ کی. جهنم دا خطرناک اور دی چې هغه خوراک انسانان او کاني دا خشاک او هغه باندې چې فرشتي دي چې هغه الله پاک د یو حکم نافرمانی هم نه کوي. او قیامت د ورځې سختي بیان چې کافرانو په حضورونه پیش کې الله پاک فرمایي چې عذر بدچا په قیامت کې نه قبلېږي. نو فرمایي یا ایها النبی علیہ السلام لم تحرم وتولي حرام کړ په ځان باندې ما سحل الله لك چې الله پاک تا حلال کړی. تبتغي مرضات ازواجك ترټه رضامندی د خپل بیبیان الله غفور رحیم الله پاک بخون کې مهربان قد فرض الله لكم بتغي الله پاک فرض کړی ساز پات حلت ایمانکم ختم ول خپل قسم والله مولاکم الله پاک مولا تاسو ول علیم الحکیم ودا الله پاک زیات علم علیکم ولا ذات سر نبی ورکړه چې پټکړه. نبی علیہ السلام الى بعض ازواج حدیثا بعض بیبیان ته خبره فلما نبا بی بصر کړه خبرداري ورکړي بی په دې باندې بل بیبی تا وزر الله علی الله پاک کړه خبر نبی علیہ السلام تعرف بعض وعرض عن بعض. نبی علیہ السلام بعض خبر دې زنانه ته کړه بعض نه اعراض کو. فلما نبا هر کله چې نبی علیہ السلام په خبره باندې عائشہ حفصه رضی الله عنها ته پیغام ورکړ قال دې من انبا هذا ته چا خبر کړي قال نبا ان العلیم الخبير خبر کړه الله پاک ذات علم ولا خبردار ذات
ان تتوبا الى الله كثرتا ستوبو بيستا الله پاکتا هذا پتا سبان دی واجب دا فقد صغت قلوبكما فتغسر ميل شيستا سزنا دي توبه تپن تزوارا دي كچتا يو بل امداد کو پدي باندي او توبه مونو وستر نبی علیہ السلام خلاف فإن الله مولد نبی علیہ السلام مددگار الله دي وجبريل علیہ السلام صالح المؤمنين نیکان بندگان والملائکه بعد ذلك زویر فرشتي پس دین دیو بر مددگار اسا رب والملائکه فرشتي بعد پس دین زویر نبی علیہ السلام مددگار دي اسا رب قریب رد ان طلق كن كثير طلاق ورفي ان طلق كن كثير طلاق دركن نبی علیہ السلام تاستا ان يبدله ازواجا خيرا منكن الله پاک بدل کی اور کی دتا بیان بہتر استاسنا مسلمات مسلمانان مؤمنات مؤمنان خالتات دعا کون کی تائبات توبہ وستن کی عابدات عبادت کون کی سائحات رجنبن کی طیبات سیبی وادشوی کنڈی وابکار او پیغلی ناوادشوی باکری یا الذین آمنوا المؤمنان قوا انفسکم تاسبت کی اخبر جاننا وعلیکم اخبر اہل نارند جہنمنا وقود الناس والحجارت خشاک داغ انسانانو کانی دی علیہا ملکت باغبان سفرشتی دی غلجن سختی شدادن دیر مضبطی لا یسون اللہ چنی مخالفت نکی دا اللہ ما امرن دراز جھلا پاکت حکم کری ویفارون ما امرن دی کیا سچ سکومت کی یا الذین کفر کافران لا تعتذر اليوم تاسو عذر مپیش کوئی ننوز انما تجزون بشکتا سبت ملاوی کی ما کنتم تعملون سچتا سب دنیا کی کردی پر قیامت کی بدی توبیل یا الذین توبوا الی اللہ پمخ کی رکوع کی د توبې ذکر ہو پدی رکوع کی هم د توبې حکم دی اللہ پاک د توبې فضیلت ذکر کی چې په توبه باندې الله پاک انسان ته ګناهونه معاف کړي الله پاک به جنت ته داخل کړي په قیامت کې د مؤمنانو نعمت ذکر کی مؤمنان نه وړاندې نور رواني پر رڼا کې بدی رواني او دا مؤمنان په قیامت کې الله دعاګانې غواړي بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک د کافرانو منافقان سره جهاد او سختي حکم فرمایي د منافقانو کافرانو ټکانه ذکر کی جهنم بیا الله پاک د یوې زنانه مثال دا د دوه زنانو مثال ذکر کی چې پیغمبران بیبیان د نوح علیہ السلام بیبی د لوط علیہ السلام بیبی بیبیان کافران دي او خاوندان مؤمنان دي او دی خاوندان او مؤمنانو دی بیبیان ته فایده ورنکړي چې د الله د عذاب نه خلاص کړي دا یوې زنانا چې هغه خاوند کافر دی او دا زنانا د فرعون بیبي ده د هغې مثال ذکر کوي چې هغې دې خاوند ته فایده نه ورنکړه چې دا خاوند د الله د عذاب نه بچ کړي او بیا د سورت په آخره کې د بیبي مریم د عیسی علیه السلام دا مور داغه صفت ذکر کیږي چې دا ډېر پاک دامن بیبي وخت فرمایي یا الذین آمنوا مؤمنان توبوا الی الله تاسبوا بس الله پاک تا الی الله توبه نصوحا توبه خالصه عسى ربكم قريبا چې رب تاسو یې کفران کوم لري کې تاسو نصیحت کوم تاسو غناونه خلکم الله ويدخلكم الله پاک په داخل کې تاسو جنات انداز باغونو ته تجري من تحتها جبري ولن تاغي او نور خالد يوم اور باندې لا يخزي الله النبي الله پاک پر رسوانه کې پیغمبر علیہ السلام الذين امنوا مؤمنان د سره نور رڼا د دوی صاحب ندیم چې منډي وي وړاندې د دوی نبی ایمان خطر د دوی ته يقولون دي بوای ربنا يا رب زمونږه من لنا نورنا پورا منتظمن غرنا واغفر لنا منتبخنا انك على كل شيء قدير بشک تپا ہر چیز باندې قادر یا النبی جاهد الكفار اے نبی علیہ السلام ته جهاد وکړه کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره وغلظ علیهم سختی کو بدی باندې مغوان جهنم ټکانه دي پر جهنم د به سمشیدانه بزر ضربل مثلا الله پاک بیان یو مثال للذین کفروا کافرانو هغه کسان د پر چې کافران امرات نوح چې نوح علیہ السلام بیبی او امرات لوط او بیبی لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا دابا زنانه ویلاند زمون د بندگانو مؤمنانو صالحین نیکانو فخانتاهما تطوار خیانت کو د خپل خاوندان سره فلم یغنیا عنهما من الله شیئا بدلر نکو د دیوا عذاب د الله پاک سے وقیل ادخلوا النار مدا قد تولتا داخل شي جهنم داخل دن کو وضرب الله مثل الذين امنوا وتفرعون بان الله پاک کے مثال لا کسان د پر امن جو مومنات امرات فرعون ببید فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه کله چې وی راستا
کله چې وې اے رب ته جوړ کړه زما دپاره بیتن فی الجنه یو کور په جنت کې ونجني من فرعون عملي او ما تنجات راکړه فرعون د عملنا ونجني من قوم الظالمين ما تنجات راکړه قوم ظالماننا او مریم ابنه عمران التي او بی مریم هغه چې لور وا د حضرت عمران سے احسنت ترجمه پاکړو خپل اندام مخصوصه فنفخنا فيه من روحنا پس ممکن کې ودرې پګریوان کې خپل جانب نه روح وصدقت بكلمات ربها تصدیق کلمو خپل رب کتب د الله پاک په کتابو وکانت من القانتين او داوا د نیکانو تابعدار زنانونا